کله چې ته هم اوده کېږې دا دوه الفاظ 11 مرتبه وایه په خپل ځان باندې چوپ کوه بیا اوده کېږه. ګوره محترم مسلمان وروره چې کله ته دا دوه الفاظ 11 مرتبه ته وویل په ځان دې چوپ کړل نو ټایم په یو منټ هم ونه لګېده، لیکن برکت څومره دی الله تعالی به تا د 5 غټو بیمارونو درته نجات او حفاظت درکړي. نو ولې موږ د خپل صحت دپاره دومره ټایم خپل صحت ته نشو ورکولی؟ خپل صحت لا جسماني صحت لا د یو منټ هم نشو ورکولی؟ نو راشه یو داسې عمل درته ښیم چې په هغې سره به ته الله تعالی د غټو 5 بیمارونو نجات درله درکړي. ځکه نن هر سړی په دغه 5 بیمارو کې مبتلا دی، نن هر سړی په دغه 5 بیمارو نه پریشان خاله دی چې ربه ماته دا 5 بیمارۍ ونه لګي. راځو د دې وظیفې پیدو طرف ته. یعنې علما فرمایي چې ډېرې فایدې د دې وظیفې دي. لومبۍ فایده دا ده چې کله ته د شپې اوده کېږې 11 مرتبه دې دا دوه الفاظ وویل په لاس دې چوف کړو بیا دې په خپل زړه باندې راښکل. نو لومبۍ فایده دا ده چې الله تعالی به تا د زړه د بیمارۍ نه محفوظ وساتي. الله تعالی به د زړه مرض چې کوم دی هغه به تا نه لرې کړي، په تا به د زړه مرض نه راځي. نن هر سړی د زړه د بیمارۍ نه پریشان حاله دی. محترمه دویمه فایده دا ده چې کله تا دا وظیفه کول اوده کېدې او دا د خپل زندګۍ معمول ساز کو نو د بلډ پریشر مرض نه به الله تعالی تا ته نجات درکړي. هر سړی څه وایي یاره زما بلډ پریشر دی، دا خوراک بند دی، هغه بند دی، هغه بند دی، هغه بند دی. ولې هلکه ښایي بلډ پریشر مې چلیږي. څومره خطرناکه بیماري ده. د دې وظیفې په برکت سره به رب ذوالجلال التا د دې مرض نه وساتي. بعضې خلک دا وایي یاره وایي ماله خوب نه راځي اوړم راوړم لیکن خوب نه راځي. د دې وظیفې درېیمه فایده علما بیانوي چې آرامده خوب، پرسکون نیند، پرسکون خوب رب کائنات تا ته درولي. د څومره غټه پیدا شوه. او بل آرامده خوب سره به سکون قلب او د زړه سکون به درته الله تعالی درکړي. څلورمه فایده دا ده چې څومره د ډپریشن مرض مریضان دي، ډپریشن والدي الله تعالی به دغه مرض د دوی نه ختم کړي. او پنځمه فایده علما بیانوي چې ښایسته مزیدار خوبونه بیانوي، ګډوډ خوبونه به بیانوي نه ښه. یعنې اوس د شپې هېڅ سړی ویرېږي یاره ما خطرناک خوب ولیدو، خو چې کله دا وظیفه کوله نو